الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زمان الإسلام مشرانو الله رب العالمين منتخبل دین را نصیب کرے دے او اسلامی راتا را نصیب کرے دے او دمور پغیگ کی راتا اغا مسلمانی را نصیب کرے دے سکڑاو او محنت اغا منگا پدی پسندے کرے اللہ رب العالمین را لبی کڑاوا بی محنتا اغا اسلام را کرے دے پدی بانی دا اللہ رب العالمین شکریہ پکار دا دا اللہ رب العالمین شکر ادا کول شکر وستل اغا پدی باندی پکار دی ولی چی مونگ لئی بی کڑاوا بی محنتا اغا ایمان را کرے دے تاغی سر سر اسلام را کرے دے کل دین را کرے دے دنیا کی تاسو گو رئی امال بزمون خلق خی پا وجودنو باندی بخی پا باڑو باندی بخی او تیرشوی هم داسی خلق دی چی پا مال زمون نسیواو پا وجودنو را نسیواو پا باڑو را نسیواو پا رنگونو را نسیواو پا غٹوالی را نسیواو پا ہر سر نسیواو لیکن اللہ رب العالمین ورد دا اسلام ندی نصیب کرے دیر خلق داسی دنیا کی بدیسی خلق ہومی لوی لوی خلق بھئی دا مال پہ اعتبار سرا دا جیدادنو پہ اعتبار سرا دا ملکنو اغم شران بھئی لیکن اللہ رب العالمین ورد دا اسلام دا خوب نعمت ندے ورکڑے سمر خلق اغب دنیا کی با شل غٹ انسانانی پا اغی کی با دیسی خلق ہومی کہ اللہ رب العالمین بورتا دا ایمان دا خول دولت او دا اسلام دا خول دولت اللہ رب العالمین نے ورکڑے دنیا کی با دیسی خلق ہومی کتابوں نے ملاوی کی 100 بڑے انسان سل لوی خلق پاغی کی چو گوری لوی خلق بیتو کی اللہ رب العالمین بورتا دا ایمان و دا اسلام دا خول دولت اغنے ورکڑے مونگا و تاسولا پدی خپل ایمان باندے پدی خپل اسلام باندے اگر شکر ادا کول پکار دی زکدا یو لوی نعمت اللہ رب العالمین منترا کرے دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر ابو طالب چکل وفات کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسلا جناب محمد رسول اللہ سر ډیر زیاتی سختی تیری کړی دي، مشقتونه برداشت کړی دي،
تکلیفونه برداشت کړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په سلا وتر کاکا جان کلمه وایا چې زستاده لپاره په ورځ د قیامت د الله رب العالمین په عدالت کې او د الله رب العالمین په دربار کې هغه سفارش وکړ په دې کې ابو جهل لعین راغې د جهان ګڼ کپ هغه پسې راغی وی کلمه چرته ونه ویل وی د مکی ماشومان به وی چې د مرګ نه ویری د ور نه ویری او ایمان راوړ وی چرته ونه وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه ډیر زیات خپک ابو جهل ابو طالب پیغمبر علیه السلام ته وی وراره ایمان به مې راوړو او استاد سترګې به مې اخی کړې وي ته به مې خوشاله کړې وي استاد زړه به مې خوشاله کړو لیکن بیا به خلک وای د جنکی د مکی مکرمه د جنکی به وای د الکان به وای د واړه به وای چې د ور نه ویری او ایمان راوړ وی قبلت العاله على النار وعار ور می قبول ده قبلت العار على النار عار هغه قبول کو پور با خلق بدی را دي ودا مراته قبول دي پور باندې خیر دیو جن ایمان رانور کله چې وفات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات خپه اولی به خپه نو هغه پیغمبر چې په سارو باندې به خپه کېده په وخانو به خپه کېده په سپو به خپه کېده په مرغو به خپه کېده ولی هغه پیغمبر په کافرانو به خپه کېده هغه پیغمبر به د خپل تر په مرګ باندې ولی نه خپه کېده چې بې ایمانه د دنیا نه لاړ انتهایی خپه وسګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې لوی سره دی په د هاشمو د خاندان نه دی د قریشو د خاندان نه دی لوی سره دی الله رب العالمین ورته د ایمان او د اسلام دا دعوت هغه ورنه دا نعمت ولا الله رب العالمین هغه ورنه لوی سره دی الله رب العالمین ورته دغه نعمت هغه نصیب نکړ او پیغمبر علیه السلام بیا نقلاری ده ابو طالب وفات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا هغه معافی غوښته معافیانه غوښته قران کی آیت راغې بيد الله رسول ما كان لنبي ان يستغفروا للمشركين د یو نبی د پاره د مؤمنانو د پاره دا خبره مناسب نه ده چې یو سره هغه بی ایمانه د دنیا نه لاړ او ته علماء په وغواړي پیغمبر علیه السلام غلش بخل خو سیوا خبره ده د الله رب العالمین په نسبانی چې د ابو طالب بخنه وکي پیغمبر ته ولېږي چې بخانه به لغواړي نه څومره لوی سره تیر شوی دی د ایمان د دولت نه هغه محروم او د ایمان دولت سکه چې پیغمبر ته من رااله ته ولا بخنم نه غواړي بخنه به وتا هغه نه کې او نه ولا بخنه غواړي دا ولا مناسب نه ده دیو چې کتابونه لیکلي دي چې کافرانو ته د هدایت سوال کې خو د بخانه سوال وکړي موږ تاسو خپل دعاګانو کې وایو کنه خدای کافرانو ته هدایت نصیب کړي د هدایت سوال ورته کې په دې وجه خدای پاک د پلانې کافر وګټي ګناګاری اسی ورته نه د بخانی سوال ورته نه کې وس ابو طالب څومره لوی سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو او د قریشی خاندان نو سیدو لیکن الله رب العالمین وتا د اسلام او د ایمان د خپل دعوت هغه ور نصیب نه دنیا کې څومره خلک هغه تیر شوی دي لوی خلق تیر شوی دي لیکن اغیت الله رب العالمین د اسلام او د ایمان د خپل دولت هغه نه نصیب کړي مونږ له الله رب العالمین وخرا کړي دي زندگی را کړی دا ایمان را تر نصیب کړي دي د مور په غیږ کې راته اسلام را نصیب کړي دي په دې باندې شکر دې پکار دي د اسلام خلاف ورزي بنه کې ګناونه بنه کې ګناه بنه کې
قرآن احکاماتو باندې بخبی نگدی دا حدیث مبارکو احکاماتو دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پا احکاماتو باندې بخبی اغا نگدی صحابه کا غریبانانو لیکن غریبی د ایمان نه دی اړولی صحابه کا مالدارانو مالداری د ایمان نه دی اړولی صحابه کا بیمارانو بیماری د ایمان نه دی اړولی که بیماری مسلمان شکر وباسا الله خدای چې د ایمان د لوی دولت را نصیب کړی دی خیر دې که بیماری ما شکر دې وس الله رب العالمین بدلتا په دې بیماری باندې ثوابونه ورکړي غریبی خدای شکر دې چې بی ایمان دې نه پیدا کړي خدای شکر دې چې غیر مسلم دې نه پیدا کړي په دې بیماری باندې شکر دې په دې غریبی باندې الله شکر دې سوال وکړي اسړې چرته پالګر لترو او پالګر ته وی زماله پال وګوره چې زما په دې ژوند کې او زما په دې قسمت کې هغه مالداري شي کنه پالګران چې دا ګڼکپانی دروغجني د سړی نه پیسې وي هغه پالګر وته وی سلويخ کال ستا په نصیب کې مالداري نشته وی د سلويخ کالونو وروسته بیا څنګه چلی وی د سلويخ کالونو وروسته بیا غریبۍ سره د چي دي بغرزي نو مالداري صحابه کرام مالداري د ایمان نه دی اړولي کمالدارو په اسلام باندې کلک ایمانو که غریبانانو نو د دین اسلام نه غریبۍ نه دی اړولي بیماری نه دی اړولي قران د یو پیغمبر ذکر کړی دی د بیمارو نعم العبد انه اواب بیا به الله رب العالمین ته رجوع کوله یو پیغمبر ذکر قرآن کړی دی په لار باندې روان دی دومره غریب دی دومره غریب په لار باندې روان دی یو وسره ګلاس دی او یو وسره بالغ خونته دی په لار باندې روان دی څوک یې ولید چې په لپو باندې وبس کړي هغه جامې هلته پرېښودو هغه ګلاس یې هلته پرېښودو مړی دا خو په لاس باندې دا کار پوره کیږي مخکې روانو چا سر ته هغه لاس یې ښودی و بالغ یې جوړ کړی و د لاس نه هغه بالغ یې وغورځو وی دا پرېږده حضرت عیسی علیه السلام دومره غریب و لیکن مونږ او تاسو له الله رب العالمین اسلام را کړی دی او اسلام کې راله ایمان را کړی دی دا ډېر ښکلی نعمتونه دي په دې باندې شکر ویسته پکار دی په دې باندې شکر ویسته پکار دی قرآن د یوسف علیه السلام او د یعقوب علیه السلام واقعه ذکر کړی ده قرآن د یعقوب علیه السلام واقعه ذکر کړی ده ورسره د یوسف علیه السلام واقعه هغه ذکر ده چې یعقوب علیه السلام هغه د الله پیغمبرو یوسف علیه السلام ته پوړیوالی کې هغه رونو هغه وتښتو لرې کو کوی ته واچو یعقوب علیه السلام ډیر پریشان شو ډیر زیات هغه پریشان شو او انتهایی پریشان شو د الله په نیکانو بندگانو باندې دا تکالیف او سخت راځي قرآن کې راځي کنا وبيضت عیناه دومره جړلې دی په خپل بچی پسې چې د سترګو دا تور هغه سپین شي دومره زیات هغه جړلې ده وبيضت عیناه سترګې تکې سپینې شي دومره جړه هغه کړې ده په یوسف علیه السلام پسې او روایتو کې راځي په کائناتو کې دریو کسانو ډیره جړه کړې ده په دنیا کې دریو کسانو ډیره جړه کړې ده هغه کې یو یعقوب علیه السلام دی چې د انتهایی ډیر زیات جړلې یوسف علیه السلام اوږده واقعه ده یوسف علیه السلام تللی دی د مصر باچا شو بیا چې قاصد راغی او د یوسف علیه السلام کمیس راوړ د یعقوب علیه السلام په سترګو باندې ووهو د یعقوب علیه السلام هغه نابینایی هغه په بینایی باندې بدل شو او واپس هغه سترګو نظر هغه جوړ شو یوسف علیه السلام تپوس وکړو وایي زما د بچی حال څنګه دی خلق ورته وی باچا شوی دی ډیر مالدار دی وی دا راته مه وایې د ایمان باسي راته کوي چې ایمان شته او که نشته ځکه د یعقوب علیه السلام نه یوسف علیه السلام په وړوکوالي کې رونو هغه بوله
نو د یعقوب علیه السلام وی قسم په خدای وی مؤمن هم دی او ورته ایمان هم نصیب شوی دی او پیغمبري ولم الله رب العالمین ورکړی دا پیغمبري وته نصیب شوی دا یعقوب علیه السلام ډیر زیات خوشاله شو او بیا وی زماري قسم د خدای په ذات تفاصیل لیکلي دي وی ما په دین نه جوړی چې زما زوی جدا شو وړي زوی رانه جدا شو وی زماري قسم د خدای په ذات ما په دې باندې جوړی دي چې زمانه پوری کواله کې جدا شو تربیت رانه ګډ ور شو ما داسې چې ایمان یې ځای شي ما د په ایمان پسې جوړی وی کما ته پته وي چې د ایمان پسې دی ما به نه جوړ ایمان دومره لوی نعمت دی ایمان دومره لوی دولت دی الله رب العالمین مونږ ته د ایمان د خپل دولت هغه نصیب کړی دی رونو ایمان هغه په ګناهونو باندې خرابېږي ایمان په نیکو باندې کامل کیږي تاسو وګورئ مونږ څومره ګناهونه کوو یو سړی دی دا خیال وکړي چې ما په دې هفته کې د اختر نه وروستو د روژې نه وروستو ما څومره نیکۍ کړي دي زما ایمان هغه کامل شوی دی او که ایمان می کمزور شوی دی ما څومره نیکۍ کړي دي ایمان دا یو لوی سرمایه ده یو لوی نعمت دی دې ته سوچ وکړه چې د روژې نه وروستو ما څومره نیکۍ کړي دي ما څومره ګناهونه کړي دي دا ګناهونو د وجې نه زما ایمان هغه کامل شوی دی او که کمزوری شوی دی طاقتور شوی دی زما ایمان او که کمزوری شوی دی مونږ دا سوچ کړی دی نه دی کړی زما د قسم د خدای په ذات کله ناکله زه دومره خفه شم او د اختر په شپه باندې ما اراده کړې وه مې سهار به زه بیان نه کوم او په یوه جمعه به زما د قسم د خدای په ذات مې بیان نه کوم ولې د بیان ضرورت پاتې نه شو څومره پیرې مونږ خلکو ته ووایي په جمعه کې زمونږ خولې ستړې شوې په جنازو کې زمونږ خولې ستړې شوې مونږ وایو د خدای دپاره د الله نافرماني مه کوئ د رسول الله نافرماني مه کوئ تاسو وایئ نور کله به زه په یو کم دیش باندې هغه روژه لاړه نو خلکو ته پته نه وه خلکو ته پته ولګېدله بمان به پکې وډزول ډزې به وکړي دا به وکړل نو په یو کم باندې روژه لاړه خلکو ته پته ولګېده زه سبا له اختر دی څه کالې خو بېلا عذره خلکو ته پته وه چې سبا له اختر دی مونږ بیا ولې ډزې کولې تمام انسانان رانه په اور کې پراته دي دا د روژې حال الله رب العالمین مونږ ته دې حکم کړی چې شابه تاسو ډزې کوئ روژه لاړه تاسو په ډزو باندې ختمه کړه مونږ په ډزو باندې هغه ختمه کړه دی به سبا د خدای په عدالت کې ولاړي خدای دې تپوس کوي چې هغه مسلمان چې روژه دې په ډزو باندې ختمه کړه څه جواب به خدای له ورکړو ایمان ښکلی دولت دی ښکلی نعمت راته الله رب العالمین را نصیب کړی دی مونږ یې په ګناهونو باندې خراب کړو مونږ یې په ډزو باندې خراب کړو په ګانو باندې زموږ په کورونو کې هغه خراب شي زموږ په غوږونو کې د نوجوانانو هغه بوجي غونته پرتې میکونه پکې پلاته ثابت ورځ دغه ګانې اوري موبایل ورسره مونږ په دې باندې خپل ایمان خراب تاسو وګورئ د الله رب العالمین د نافرمانی یو صادر په دنیا باندې راخور دی او د ایمان د خپل دولت هغه زموږ نه خرابېږي ایمان مو کمزوری کېږي ورځ ته ورځه تاسو وګورئ روژه کې به څومره ګڼه وه سپونه به ډکېده سپونه به ډکېده اوس په جمعه کې هم دومره ګڼه نه جمعه کې هم دومره ګڼه نه او چې راځو هم عین د مانځه ټایم له هغه ځان هغه راورسوه دا زمونږ د ایمان کمزوري ده ایمان مو کمزوری دی او د ایمان دومره ښکلی دولت را د خدای را کړی دی دا مونږ په ګناهونو باندې ختم کړو ګناهونو باندې کمزوری کړو ولې د ایمان دا ښکلی دولت مونږ په ګناهونو باندې هغه کمزوری کړو چېرته د ایمان دا ښکلی دولت په ګناهونو باندې مه کمزوری کوه مونږ ښکلي خلک یو پشاړې به مونږ په عالمانو پورې کوو په مشرانو پورې مونږ پشاړې کوو قسم مې د خدای په ذات یو سړي نه مې په دې خپل غوږ واورېده ما ته یې قاري راځه دا زمونږ د بېادبۍ علامه بعضې پکې یو سړي نه مې واورېدل یو بل قاري صاحب ته وي قاري راځه دا زمونږ کارونه دي ادب خدا نو مونږ ته خو قرآن دا نه دی ښوولي ادب خدا او د قاري صاحب ښکلی نوم په ادب سره واخله اجي صاحب ته ته اجي وایه امیر صاحب ته ته امیر وایه پرې خفه کېږي که نه خفه کېږي که پرې نه خفه کېږي
ته سړی ته نیمګړی نوم وایه مطیع الله ته مطیع وایه خفه کېږي پرې نه او ته ما ته قاري وې یا بل یو سړي ته قاري وې ولې پرې نه خفه کېږي موږ دومره اغلاړو د اسلام نه خارج شو اسلام مکراس کو دین مکراس کو هر څه مکراس کړه ګناهونه موږ دې حد ته ورسول ایمان مو ضایع کړ ادب دا د اسلام او د ایمانیاتو د جز نه دی ګوره ادب دومره لوی شی دی یو صحابي باره کې راځي عبدالله ابن قیس ابن شماس یا ثابت ابن قیس ابن شماس دا یو صحابي و د الله د رسول دو आवाज ډیر غټو او قدرتی आवाज غټو بعضی سړي आवाज غټي قدرتی کله چې قران کې دا آیات مبارکه راغې یا ایها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي اے مؤمنانو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخې تخپل اوازونه اوچت نه کوي ګوره هغه صحابي په کور کې دن نزان هغه دیره کا بهر ته بنه راوړ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تاسو کو وی هغه صحابي نه ما ثابت ابن قیس ابن شماس چا ورته الله رسول خو جاړي په کور کې ناشته زما आवाज لوی دی دا سینه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته زمانه بیا د بیوش بیا د بیرانه وشي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سوال جواب ونیګل وی تر ازا ستا قدرتي आवाज غټه وی د دین هغه سره مراد دی چې هغه غیر اختیاري تور قصدی تور هغه आवाज چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخ ته بیا د کوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ادب دا خو د ایمانیاتو یو جز دی د ایمان یو جز دی او یو حصہ ده ادب به مونږ کو دیو جنا ګناونه بنه کو که ګناه مو کو ایمان به مو کمزوري کیږي ایمان به مو خرابيږي او د ایمان دومره خپل دولت راته خدای را کړی دی دا په ګناهونو باندې هغه نه کمزوري نه به خرابو موږ خدای خپل نعمت را کړی دی اسلام را ته نصیب کړی دی ایمان را ته نصیب کړی دی دا به چرته په ګناه باندې نه خرابې اسو ګوري د روزي نه وروسته موږ کم ګناونه شروع کړی دي مانځله 15 شپږ کسان راځو او خبرې دومره کو یو ځای کې ناس بل ځای کې ناس هماره قسم د خدای په ذاتي څوک یو ځای څوک بل ځای په ذلیات کې اړم یو نماز ټیم راشي که درس قرآني هغې له مونږ نه کینو که په روژه او که غیر روژه بس په ذلیات ته کینو او که درس قرآن څوک کوي حدیث راته درس کوي که بیان راته څوک کوي مونږ ټکې هغې ته نه کینو دا ولې ایمان مو کمزوری دی د خپل ایمانونه برابر ول غواړي او دا راته خدای دې دولت را نصیب کړی دی د مور په غېږ کې را نصیب کړی دی ما تاسو دنیا کې به ډېر خلک زمونږ د مال په لحاظ سره د جیدادونو په لحاظ سره د وجودونو په لحاظ سره خدای ورته د ایمان د دولت نه نصیب کړی ما تعالی خدای د ایمان د دولت را کړی دی دا مخ خرابوه ګناه مه کوه چرته ګناه ونه کړي په ګناه خدای خفه کېږي رسول الله پې خفه کېږي د مکې مکرمې خلکو چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف وکړو د قرآن مخالفت یې وکړو الله رب العالمین پې عذابونه راوستل قحطونه یې پې راوستل داسې قحطونه یې پې راوستل چې دا وازګې به بیا څټلې او رالل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته په چغو په زارو باندې وستادي پستا پر رب باندې قسمی وی خدای ته وګوره مونږ تعالی ټول په جرګه باندې راغلیو دا هغه رب واسطه وکا او دعا وکړه چې خدای پاک بارانونه وکړي سوګوري دا د ګناونو د وجینا زمونږ د ګناونو د وجینا د ګناونو د نحوست د وجینا تمام دنیا باندې هغه آفتونه راغلل بیماری راغلی د بارانونو په شکل کې د عذابونو په شکل کې د ګرانو په شکل کې سحر چې را پاسي ناشنا خبره باوري بل سحر چې را پاسي ناشنا خبره باوري بل سحر چې را پاسي ناشنا خبره باوري بل مخصوصن چې سملي ناشنا خبره باوري اولی ګناهونه هم سیوا شي که الله ته ونه ګرځېدو عزتمندو ټول به اجتماعي طور الله رب العالمین ته رجوع کو چې کلم الله رب العالمین ته رجوع وکړه الله رب العالمین به پر خیر راولي الله رب العالمین به نعمتونه راولي الله رب العالمین به دا قحط سالیان ختم کی الله رب العالمین به دا ګرانۍ ختم کی الله رب العالمین به دا جنگونه ختم کی عالمی جنگونه هغه شروع تاسو وګورئ اولی ګناهونه سیوا شي الله رب العالمین دې په رښتو خبرو باندې د عمل کولو توفیق او طاقت ناکي واخر دعوانا